لپاره څه اخلاق دي خو د اسلام اخلاق چې د الحیا او حیا رسول الله دومره ترغیب ورته طرف باندې ورکی او د حیا راتګ نه کې مگر په خیر باندې هر وخت لپاره د خیر عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله نو ورېدلې من لم يكن له حیا به د شاش حیا نه دا دین نشتا ومن لم يكن له حیا به د شاش حیا نه په دنیا کې بلا سره به جنت ته داخل نشي تاسو مت ترغیبات ورکړي دي لا ایمان لمن لا حیا له کله چې په انسان کې حیا نه وي دي انسان کې بالکل سره قوي ایمان هم نشي راتللی او بیا به دا خبره بار بار کوله چې عبد الله ویری الايمان عريان دا ایمان بربند دی دا غزنه تقوا ده دا غلی فاس ګره حیا ده ترغیب دي خبر لشه د انسان بربند حالت کې وخت نشته ورنه ایمان هم دې نه پاتې کیږي یو بل وخت کې دا راغلی دی اگر کولمو باندې کلام کړي دی وکړه چې انسان حیا ونه کړي دا سره به ګور اخر نتیجه به ایمانی جوړیږي ځکه رسول الله فرمایي د ټول انبیانو دا خبره نقل ده چې کله انسان حیا پرې خو د څه شي پیدا کوي هغه کولی شي حتی که چېرته په انسان کې حیا موجوده نشي وي دا انسان به همیشه په دې اور کې پروت وي او که چېرته په انسان کې حیا موجوده ده انسان به اور له لاړ شي یو ورځ به موږ رب العالمین دا راوچت کړي حسن بصری نقل لي بالحیا دا حیا یو خوی ده د خیر د خوینو نه په انسان کې نه موجودېږي مګر رب العالمین دغه انسان د حیا د وجه نه اوچتوي چې کله په انسان کې حیا راغله او رسول الله فرمایي چې دا حیا یو ایسره د ایسو د ایمان نه او ایمان په انسان کې موجود نشي چې کله په هغه کې حیا نه او دا ټول حیا لندګي په دې عقل باندې ولا دین من لا عقل له چې کله انسان پر عقل نه راغی د سره په دین نشي پاتې کېږي معنا دا چې کله په انسان کې حیا وي دا انسان په عقل مند دی او چې کله په انسان کې حیا نه دا ګورې په عقل انسان دی دا ربای دا ګورې په عقل او خمقل انسان دی چې دا خبره کې دا جامع مباشر دا کارونه وکړي ودا رسول الله فرمایي بدري خو نه شکل په انسان کې موجود شي او بس کې شي دا انسان دغه وجنه په دنیا کې یو بګه حیا ده او کدا چیرته په انسان کې موجود نه شنو یاد ساتي دا انسان په جهنم کې معذب کیږي یو چې به حیا په انسان کې موجود شي او بد زبانی او قله الحیا سليمان دا خبر نه کړل رب العالمین چې کله یو بنده اراده را هلاکت وکي حیات یو بس او کله چې حیات دی وېستل شو د شي انسان چې کله زموږ الله سره مخامخ کېږي دا یاد ساتي زموږ الله ورمانه غصي تقریبا دعا آیاتنا د محمد رسول الله نه مش احادیث سلويك اثار د په حیا کې راغلي دي امام نووي رحمت الله علیه د جنید بغدادي نقل کوي حیا ویل چې سلام دا الله په انعاماتو کې سوچ کا په خپل تفسیراتو کې سوچ کا د دین چې کوم حالات وروته بس دغه حیا ده ابن حجر په ویلي وې د شي خوینه په انسان کې موجود شي چې دي خوینه د وجه نه ودا سره د بد اخلاقی او د بد کارونو نه منش انقباض النفس عن ارتكاب المكروه وې چې کله دا سړی د بد کارونو نه منشو بس دا حیا ده او چې بد کارونو په طرف باندې ورمن شو دا ګره به حیا ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده یو حیا د ګناه د شکل د انسان نه ګناه وشي آدم علیه السلام چې کله دانو خړلې شو منډه واخسته شرب نیم لیکلې بسمنګ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا ادم تاسمانه تک تک وینا حیا من رب العالمین استنه مال حیا راشي دل ورشه حیا د جنایت دیم حیا د تفسیر ده ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ د اساو باسو نه باسو به د قشن د الله بندگی کوي خو اخر کې به هم د الفاظ وایي چې الله موږ ست حق بندگی نه کړی کوم چې سره شان سره مناسب دریم حیا د اجلال ده حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دي ته ویل شي چې کله د انسان په دې کې د رب العالمین څومره قدر وي او عمره د سړي به الله نه حیا کوي رسول الله چې کله مکه راتلو د سیرت په درسونه کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګي تړلې وې تر دې پورې چې د اصل دومره کته کې چې د کوخه د اسب دې زین باندې دا غره تندې مبارک ولګېدو چې ته پوښتنه کې یا رسول الله دا کار دې ولي وکي به حیا منه الله نه مال حیا راغله ځکه څنګه محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدر یې څومره وقار او لوی وي هغه به د انسان نه الله مبارک د حیا صادريږي څلورم حیا د کرم ده زینب رضی الله عنها څخه واده شو د خندق په غزا کې د مسله ذکر شو مخکې د احزاب غزا کې
رسول الله بار بار تلو تر دې پورې چې ایتونه الله نازل کړ چې محمد رسول الله د بیبيانو کنټرول مور ځای باندې ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردې نه اخوا دلته رسول الله دې ملګرو له کوره څه خبر ونه کړ چې تاسو وځئ ځکه رسول الله باندې حیا غالب و او بل حیا د حشمت دا دغه مثال علي سے فرمایي وزمانه په مسجد دغلا د انسان د خاص اندام د سپیس لیکنا کې باندې وبا هماره محمد رسول الله دا تاسو نشو کولای وجه دا و چې داخل رسمه په نکاح کې و مقدار سره مې تاسو کې چې ته رسول الله دې بارے کې پښتنه وکړو ویل چې په دې سړي باندې غسل نشه مګر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړي دا حیا د حشمت او بل حیا هغه حیا د خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پرې لکه ولري لکه بندا چې حیا کې د الله نه یو حیا د محبت ته ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به باز حرکتونه نشي کولای وجه دا وجه د حیا په دې محیط کې موجوده ده چې هغه حیا د حرکتونه من کړي دي او بل حیا د عبودیت چې دا د الله نه ير او د الله نه مینه دا ډول چې کله راجمع کړي شي بس دغه ویل شي حیا بل حیا د شرف ده انسان ډیر مالدار دی او دا غنه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا چې مبروغ دی مال دلا ورکی دې سړي د شخص سره مناسب نه وشه دا کار کړي وي په کار دا چې زیات کار کړي وي او بل د انسان حیا د خپل ځان ده دې حیا به ډیر پیدا دی یو پیدا علماء دا ذکر کړی دا چې دا د ایمان یو خوې دی انسان په انسان کې موجود شو دې خوې د وجه نه رب العالمین دا جنت ته بوش دویم انسان د حیا د وجه نه د ګنا نه منع کیږي دریم چې کله په انسان کې حیا وي دي چې انسان بدنه کې په طرف باندې مخوړان دي څلورم د انسان په دنیا او د آخرت د شرم نه بچ کړي شي او پنځم دا د ایمان د شعبونه یو لوی شعبه ده او شپږم د انسان به همیشه عزت مني مو پیدا علماء دا ذکر کړی چې دا د انسان د طبيعت په پاکوالي باندې دلالت کوي چې بده کې حیا ده او چې کله په انسان کې حیا نه ده دلیل ده په دې خبره باندې چې دا د طبيعت ګندري اتم دا د انبیو د صفات یو صفت چې په انسان کې موجود شي او نه هم د انسان په حق شاده محبوبانو نه چې هغه څنګه الله دی او هغه په دنیا کې مخلوقات لسمه پیدا به علماء دا ذکر کړی چې محمد رسول الله ډېر ترغیب ورکړی دی د دې وجنه معبد ابن کعب الجهني نه نقل دی لباس التقوى الحیا وې د تقوا جمع چې دا هغه حیا ده نو موږ او تاسو د محمد رسول الله د حدیثونو دا خبره معلومه کړه چې 380 خوونه دي رسول الله فرمایي چې دا په عیسی بچا کې موجود شي دا انسان په جنت ته ور داخليږي نو باقي کې مولانه خو ویلې حیا الله رب العزت موږ تاسو یقیني او کامل حیا ولا انسان جوړ کړي